زه د پاکستان نه مې حکومونه منم خو د ټیکس د حکم زه قطعا نه منم او نه زما قوم مني نه ملکنډ ډیویژن مني نه ښځې مني او نه سړي مني نه ځوانان مني نه صنعتکار مني نه زراعت والا مني نه تجارت والا مني د دې ارټیکل په جماعته 2023 پورې د هیڅ قسمه ټیکسونه په ملکنډ ډیویژن کې د ابیار نوټیفیکیشن ما ذاتي نه راکړی 2023 پورې خو قانوني په موږ نشته خو د 2023 نه پس د 2033 کوم نمونه په 43 کوم نمونه په 53 کوم نمونه دا زخم دا ظلم دا د هغه وخت ام پی ایزو د موږ سره کړل چې دوی ته موږ باقاعده ووایو چې د ارټیکل خلاف دستخط مه کوئ د ارټیکل په حق کې دستخط وکړئ چې ارټیکل به یې خو ترمیم وکړئ او دوی لاړو دستخطونه وکړو دا خو داسې خبره شوې ده د پښتو متل دی تندر په تالا شوې ده خرې را موړې وړو اصلاحات هلته کې هلته سهولت ورکې او مانه سهولت هلې د ټول نه مخکې خو زه د سوات نیوز انتهایي مشکور یم چې کله هم په قوم باندې مشکل حالات راغلي مسایل شور پیدا شوي دي تاسو مالا د اظهار خیال دا موقع پر هم کړې ده پای کې ما خپل احساسات جذبات د عوامو ترجماني کړې ده زه په دې سکرین چې څوک رونمایي یا زما غږ چاته رسي زه ټولو ته زما طرفه السلام علیکم او زه چې کله هم په دې هکله ګفتګو کوم نو زه آغاز د دې خبرې نه کومه چې زما گفتگو ته زما انداز ته د خلک په سیاسي نقطه نظر سره نه ګوري زه همیشه قومي خبرې کوم عوامي خبرې کوم سیاسي بغض حسد هم په ما کې نشته زما خپله چې د هر سیاسي جماعت سره تعلق دی زه به همیشه د قام خبرې کوم د ولس خبرې به کوم د علاقې خبرې به کوم تاسو ته به خوب معلومه ده چې کله په پاټا کې اصلاحات کېدو سرتاج عزیز یو کمیشن جوړ شو په هغه وخت کې د مرکز کې د مسلم لیگ حکومت و او د قبایلو خلک د اف سی آر نه فرنټیر کرایمز ریګولیشن نه تنګ شو د ملکانو د ظلم نه تنګ شو د پولټیکلې د ظلم نه تنګ شو او هلته یو اواز پورته شو په خیبر ایجنسۍ کې باجوړ کې کورمه کې وانا کې شمالي وزیرستان کې چیرې موږ له اف سی آر نظام پکار دی دلته کې پولیټیکل چې زموږ سره کم ظلم کوي دا خلاف موږ های کورټ سپریم کورټ ته هم نه شو تللی دلته سیول کورټ هم نشته لهذا دا وخت سره حکومت دا مناسب وګڼله چې سرتاج عزیز کمیشن جوړ کو او سرتاج عزیز د خپل کمیشن سره راغی د ټولو قبایلو د ملکانو سره د قایدینو سره د حمایدینو سره د بزرګانو سره د خلکو سره مذاکرات وکړو ملاقاتونه وکړو او هغې په دې خبرې اګري کړو چې پاټا انضمام کوو او تاسو به په ریګولر لا کې راشئ تاسو ته به د سپریم کورټ سهولت هم میلاو شي د های کورټ په هم میلاو شي د سیول کورټ په هم میلاو شي او د سیشن کورټ په هم میلاو شي او باقاعده پولیس رولز به راشي سی آر پی سی نظام به تاڼو کې به اف آی آر کټ کېدی شي په هغې به بحث مباحثه کېږي او مجرم ته به سزا میلاویږي او کم ملکانو چې کم ظلم کړو په هغه علاقې کې پولیټیکل کم ظلم کړو ای پی آی کم ظلم کړو ای په دې خبره مطمئن کو موږ ته هم څه اعتراض ځکه نه و چې د علاقې مسایل و علاقې خلکو غوښته او حکومت دغو مطالبه منظوره کړه هغو ته یې سهولت ورکړو خو بنیادي فرق په دې ځای کې پیدا شو چې د دې انضمام کې دوی ولګېدو ارټیکل 247 حکومت ختم کو او چې کله ارټیکل ختم شو زما جداګانه حیثیت د ملکنډ ډیویژن او سره هم ختم شو پکار دا وه چې په ارټیکل 247 کې قبایل انضمام دپاره دو ترمیم کړی وی او ارټیکل یې نه وی ختم کړی ما ته خو ارټیکل تحفظ راکړو ملکنډ ډیویژن ته او دا یوازې ملکنډ ډیویژن ته نه دا په بلوچستان کې جوب ته 3 اضلاع دي چې هلته هم پاټا ریګولیشن و هلته هم داسې کسټم ایکټ انکم ټیکس وغیره نشته سوال دا دی چې زه د حکومت ته دا مطالبه کوم چې تاسو قبایلو له سهولت ورکوئ او اف سی آر ختموي او سی آر پی سی نظام لاګو کوي او هغه له عدالت ته د تلو لارې جوړوي او د ملکانو د پوټګلۍ د ظلم نه خلاصوي او د هغې نه عمل بدل دلته سهولت ورکوي او دلته کې ملکنډ ډیویژن نه جداګانه حیثیت ختموي دا د کوم ځای انصاف دی یو ځای کې سهولت ورکوي بل ځای کې سهولت هلې آیا څه جواز پیدا کېږي چې تا اصلاحات په قبایلو کې کول د سره خو ملکنډ ډیویژن په دې کمیشن سره هم نه شامل او د ملکنډ ډیویژن خلکو چا تقاضا هم نه وکړي چې تماما انکم ټیکس لاګو کا سیل ټیکس لاګو کا پراپرټي ټیکس لاګو کا
دغه ځای کې زموږ فرق دی. اوس چې کله آرټیکل 247 ختم شو، زموږ جداګانه حیثیت ختم شو، زموږ تاجرانو او سیاسي جماعتونو بشمول موږ په ټول ملکنډ ډیویژن کې احتجاج وکړو. او دا خبرې په ریکارډ شته چې داسې 2 تاریخي هړتالونه شوي دي، شټر ډاون چې ورته وایي، هغه یوازې تاجرانو خو نه دی کړی، هغه ټولو سیاسي جماعتونو ګوندونه زما سره ملګري وو. زموږ د دیر د بازار صدر، زموږ د چترال د بازار صدر، د بونیر، د شنګلې، د ملکنډ ضلع، د سوات. او موږ یو ورځ وټاکله او 2 پیرې موږ احتجاج وکړو. دغه احتجاجونو په نتیجه کې په دې باندې باقاعده یو کمیټي جوړه شو او بل کمیشن جوړ شو. په هغه کمیټۍ هغه کمیشن کې د بیار نمایندګان 10-15 کسان راغلي ناسو. په هغه کمیټۍ کې دا وخت سره وزیر قانون ناسو علي ظفر. په هغه کمیټۍ کې د چیمبر اف کامرس د ټرایبل نه قیصر خان ناسو. د ملاکنډ ډیویژن نه تاجرانو نمایندګي ما کوله. د پیپل پارټۍ نه خانزاده خان د مردانو هغه یې مینیو. د نیشنل پارټۍ نه ستاره ایاز وه او د پی ټي آی نه سینیټر پیدا محمد خان. دا کمیټې وه، موږ په سینټ کې کېناستو. د ډیر طویل بحث مباحثې نه پس چې کله ما د سوات د دردناک، افسوسناک او د شرمناک صورتحال د بربادۍ، تباهۍ دا ما بیان کو، یقین وکړه د هغو په دې وجه پړه کې رحم راغی او موږ د دا چوټ راکړو چې یاره سوات بشمولي قبایل د 5 کال دپاره دا به چې کوم دی د ټکس چوټي. زه باقاعده دستاویز سره راغلی ما، په دې کې باقاعده زما سره په هغې کې نوټیفیکیشن وشو. او د دې نوټیفیکیشن کې دا 3 پاڼې نوټیفیکیشن دی. دا زه خپل سامعینو ته خویشم. دا په 5 اکتوبر 2018 کې موږ ته راکړه شوی دی. موږ مطمئن شو چې زه نګران حکومت دی، الیکشن به وشي، بل حکومت به راشي، بیا به خبرې کوو. خو نه پوهېږم چې د دې نوټیفیکیشن باوجود د 2 کالو راسې د بجلی په بل کې، د ټیلیفون په بل کې، د ګیس په بل کې انکم ټیکس، فیول ایډجسټمنټ ټیکس، پلانر ټیکس، ډینګا ټیکس، تاسو ته به د هغې د خانې بخوبې معلومې. او بیا داسې په ټیلیفون په بل کې، بیا د ګیس په بل کې، بیا دلته زمونږ کم چې سټي سنټر کې برانډډ کمپنیانې دي، پای کې ګل احمد والا، پای کې برجان والا، پای کې الکرم والا، بیا زمونږ لیپټ کوریر سروس، ټي سی ایس، دې ټولو په موږ پسې 17% چارج کو. موږ څه کړی؟ موږ لاړو های کورټ کې، ما ریټ پټیشن داخل کو په 2019 کې په 16 دسمبر باندې. دویم کال چې زما په های کورټ کې زما وکیل اورنګزیب خان ایډوکیټ پیشیانې کوي. انشاءالله په دې میاشت کې بحث کېدو والو، خو روان تاریخ زموږ لا نه مقرر شوی. زموږ سوال دا دی چې که دا نوټیفیکیشن دی حکومت زموږ سره دروغګویي، غفله کړي، بېایماني کړي، نو بیا ټیک ته چې په دې د بجلی په بل کې په ما پسې ټیکس راځي او انکم ټیکس راځي. او که دا غلط ټیکي نو بیا دا غلطي، نو که دا ټیکي نو بیا دا ولې دا غلطي زما سره کېږي، دا ظلم ولې زما سره کېږي. د سوات خلک، د ملاکنډ ډیویژن خلک د هیڅ قسمه ټیکس ورکول ته تیار نه دی. موږ په دې فکر ناست شو چې موږ طالبانیزیشن، موږ پوځي اپریشن، موږ زلزلو، سیلابونو، موږ ډینګي او کرونا، موږ نه خو خیراتیان جوړ شو. او زه بل سوال کوم د دې حکومت نه چې آیا د ملاکنډ ډیویژن خلکو کومې قربانۍ ورکړي دي په طالبانیزیشن کې؟ زمونږ شهدا چې کم دي، زمونږ پوج چې کم شهادتونه ورکړي دي، زمونږ پولیس ورکړي دي، قوم خلکو ورکړي دي، زمونږ مړي به په چوکونو کې پراته وو، په هغې به چټۍ لګېدلې چې 24 ګنټې به ورته څوک نږدې نه راشي. زمونږ مړي، زمونږ شهدا خو سپو وړلي، سپو خوړلي دي. زمونږ اوس هم داسې دیوالونه شته چې په هغې باندې زمونږ د شهداو وینې رنګونه شته. اوس هم زمونږ داسې کورونه شته چې په بهر ملکونو کې خلک پاتې شوي، دواګانې اوس هم جاري دي. موږ خو زخمي زړه یو، د دې حکمرانانو په موږ باندې رحم نه راځي. د دوی دا زړونه چې کوم دی دا د غوښې جوړ دي، که دا د اوسپنې جوړ دي، په داسې علاقه کې باندې چې د هغه علاقې خلکو د بېتحاشه قربانو نه پس هغو تلې په ناګزین شوي دي. د پېښور او د مردانه د چرسدې په ډیوډو کې شپې کړي دي، په درمندونو کې شپې کړي دي. هغو د غوړو ټیم ته، د وړو بورې ته، د چینو دړې ته هغه په قطار باندې ولاړ دي. هغو له تا 25,000 روپۍ امداد ورکړلی، هغه تا صرف د کرایې ده، د آنې جانې. او داسې قوم باندې، په داسې علاقه باندې، او داسې علاقه چې کم جنگ موږ د چا دپاره کړی، د امریکې دپاره. په امریکا کې د غوا قیمت 3 لک روپۍ ده، زما شهید دی 3 لک روپۍ ورکړي دي.
د هغې باوجود په کنټینرو ډالرې راغلي پېښور او اسلام آباد په ځان جوړ کړل قوم دغو نعم البدل نه دی میلاو شوی دغه وخت حکمرانانو دا خبره کړله چې د ملکن ډیویژن خلکو د سوات خلکو د پاکستان د امن او د بقا دپاره ډېره لویه قرباني ور دا قربانو ماته داسې میلاویږي چې زما په زخمونو باندې مالګې دوړی ما دې حکومت ما له څه راکړلي زه خو د 47 پاکستانی نه یم زه د 69 پاکستانی یم او زه د پاکستان نه مې حکمونه منم خو د ټیکس د حکم زه قطعا نه منم او نه زما قوم مني نه ملکن ډیویژن مني نه ښځې مني او نه سړي مني نه ځوانان مني نه صنعتکار مني نه زراعت والا مني نه تجارت والا مني نه سیاحت والا مني او د هغې دلیل له زما سره موږ چې کله الحاق شوی د پاکستان سره موږ بنا سوات ورکړی دی په دې سوات کې موږ روډونه ورکړي دي هسپتالونه ورکړي تاڼې ورکړي دي کالجونه ورکړي دي په دې سوات کې موږ ډسپنسري ورکړي دي پاکستان مال سره کړی دي پاکستان مال د وینې توده راکړي دي ماته د انسانیت الالیده راکړي دي په دغو خلک چې پاکستان مال دا راکړي مال پاکستان سره کړي دي د پاکستان خو بجلی د هغه هم په پیسو ده ګیس یې هم په پیسو ده اوبه هم په پیسو دي دلته که تاسو هسپتالونو ته وګورئ په هسپتالونو کې تاسو ته په خپله میډیا ورته صورتحال معلوم وي چې په هسپتالونو کې مریضان په کم چیخو پکار دي دې حکومت خو یو سیاحت کارډ راویستی دی کله پکې سترګې نه باسي کله پکې پنډۍ نه باسي کله پکې لاسونه نه باسي کله پکې یو کال وشو موږ د هغې نه خلاصېږو خو که ته لاړ شې د هسپتال وزټ ته وکړو خدای ګواه دی چې په هسپتال کې اوبه نشته یو هفته وشو د اودسونو اوبه په جوماتونو کې نشته لیټرونه چې کوم دی هغه ټپ پراته دي هلته کې لیټرونه کله وکړي پرایویټ په 10 روپۍ به اودس کوې په 10 روپۍ به لوی بول کې دلته خو زندګي تېرول ډېر ګران دا کم ظلم چې د پاکستان د خلکو سره عموما د ملاکن ډیویژن د خلکو سره کېږي دا ظلم خو رشیا والا په افغانستان کې هم نه کړی انډیا والا په مقبوضه کشمیر موږ معاشي طور برباد شو ټول خیراتیان شو یو بله ماله زکات راکړئ خیرات راکړئ په ما باندې رحم کې دا ما دپاره امدادونه راغواړي په امدادونو کوم زموږ سره کرپشن کوي د هغې باوجود په خیراتي خلکو باندې په خیراتي علاقه باندې ته بیا داسې ظالمانه ټیکسونه ناپیس کوي د دې باوجود دا اللیګل دي دا غیر قانوني انشاءالله ما ته به د عدالت نه انصاف میلاویږي زه د قوم په جذبه باندې د قوم په همدردۍ باندې تلم او د دې ارټیکل په وجه ما ته 2023 پورې د هیڅ قسمه ټیکسونه په ملاکن ډیویژن کې دا د ابیار نوټیفیکیشن ما ذاتي نه دی راکړی ان شاء الله تعالی ماته به میلاویږي خو نن یې قوم په اذیت او مصیبت کې اچولی دی د قوم د حقوقو د وصولو دپاره زه کل جماعتي کانفرنس تمامو سیاسي قایدونو ته خراج تحسین پیش کوم زه د سوات چیمبر اف کامرس ته هوټل اسوسیشن ته زه ټرانسپورټ یونین ته ګوډ ټرانسپورټ ته زه صحافي برادري چې کومه دا زموږ د جرنلسټان دي د هغو ټولو ګروپونو ته ټولو وروڼو ته زه خراج تحسین پیش کوم چې په کم انداز باندې ابلو کل جماعتي کانفرنس شو او کم بهترین تجاویز وروړو او په ډېر شارټ نوټس باندې په اجلاس کې شرکت وکړو د ټول قوم دا متفقه فیصله ده چې موږ په ملاکن ډیویژن کې د هیڅ قسمه ټیکسونه نه منو 2023 پورې خو قانوني په موږ نشته خو د 2023 نه پس د 2033 کې هم نه منو په 43 کې هم نه منو په 53 کې هم نه منو د سره د پاکستان د ټیکسونو دا نظام منو د سره نه ځکه په دې دلیل زه خبره کوم چې څنګه آرټیکل 247 ختم شو زما سره چا مشاورت ونه کو په 69 کوم زما سره چا مشاورت نه دی کړی چې ته د پاکستان سره په الحاق خوشحاله که خفی دا چې څنګه مقبوضه کشمیر دی دقه شانتې دا مقبوضه ملاکن ډیویژن دی د دیر په نواب باندې هم حمله شو ده چترال په وادي باندې هم شو ده سوات په وادي باندې هم شو ده زبردستۍ سره حکومت پاکستان په جبر سره سټیټونه قبضه کړي دي او نن د هغه سټیټونو سره کم ناروا سلوک چې دی زه ستاسو د دې چینل په وساطت سره زه یو څو وضاحتونه د دې موجوده حکومت نه تپوس کوم او دا زه د خپل قام ته هم ښکاره کوم چې زما قام هم په دې خبره پوه شي چې زه څه یم دا حکومت څه وایي زه دا خبره کوم چې په پاټا کې اصلاحات کېدو ټیک ټاک خبره موږ ته پیسې اعتراض نو د پاټا خلک د ملکانه نظام نه پوټي کنې نه تنګو خو په ملکن ډیویژن کې خو اصلاحات نه کې دلته خو اصلاحات 69 کې شوي دي تانې شته سیولجه شته سیشنجه شته هایکورټ شته سپریم کورټ شته دلته څه اصلاحاتو آیا سردار عزیز د ملکن ډیویژن ته قدر راغلی مذاکرات او د خلکو سره حمایتونو سره کېناسته غټه خبره ده
دا خو داسې خبره شوې ده د پښتو متل دی تندر په تالا شوې ده خرې را موړې وړو اصلاحات هلته کې هلته سهولت ورکې او ما نه سهولت هلې ما ته څه سهولت دلته ته پته ده زرعي زمین نشته زما سیاحت تباه او برباد دی دلته تجارت نشته دلته انډسټري نشته دلته خو ما ته صرف دا یو چوټ دی چې زه په کسټم چور ګاډي کې ګرځم ما د نور څه سهولت ده ما په دې خبره تاسو پوه کړئ دې حکومت ما له سره کړلي د حکومت خو دا مقصد دی چې حکومت په ما له سره راکوي نه د هغې نه ملبدل به زه ول ورکوم زما ګزارش دا دی چې اصلاحات په پاټه کې کېدو خو زما بدقسمتي دا دی چې زما ایم پی ایز امیز چې کوم ما د خپلو حقوقو د نګهبانۍ دپاره لیږلي اسمبلو کې ناست دي هغو په پاټه کې په فیډرل کې او په پروینشل کې د سره فرق نه ده کړی خو ورغلي چې په کوم ورځ باندې دا نوټیفیکیشن کېدو یا په اسمبلی کې دا بل وړاندې کېدو دوی ته بوټان هم نه وي کړي او تسمیه ورته هم نه وي کړی او کمیسیون ته ورغلي پې ګړزې ول ورکړه دوی چې پوهېدو چېرې دا په پاټه کې دوی فرق نه ده کړی هغه پاټه ده چې هغه د مرکزي حکومت د لاندې ده دا پروینشل پاټه وه دا د صوبایي حکومت د لاندې وه په دې سرخ پوهېدو نه ده پوهېدلي چې دا موږ څه دستخط کړو خو په یو انګوټي په اشاره باندې ورغلي سوټ بوټ سنبال کړي ورغلي هغه خلک چې په کلونو اسمبلی نه وي لیدلې د دې دپاره راغلي د تباهۍ بربادۍ دپاره د ملکنډ او بربادۍ دپاره رالو او دستخطونه وکړو او ارټیکل 247 ختم شو زه زما سره خو صرف دغه تحفظ و زما موروثي حالاتو په وجه زما جداګانه حیثیت هم په دې بنیاد قایم و دایم و چې ارټیکل 247 پایین کو چې شق ته ختم کو زما هر څه ته تباه او برباد زه دا تپوس کوم چې اصلاحات هلته کېدو څه جواز و چې دلته ملکنډ ډیویژن سره دا ظلم وشو پای کې چې کومې فیصلې وشوې زه د هغې نه ډېر مطمئن یم د مختلفو فکرونو خلک د مختلفو نظریو خلک د مختلف روزګار خلک د مختلف پلیټ فارم خلک په دې پیج باندې دي په دې خبره باندې ولاړ دي چې ټیکسونه نه منو پای کې دا پالیسي مونږ جوړه کړه چې را روان اجلاس به زه د ټولو تاجرانو د ملکنډ ډیویژن اجلاس راغواړم چترال نه وله تر د بیشامه پورې او د سقاکوټه پورې او زه به تمام د تاجرانو او عهدیداران صدور چې کوم دی جنرال سیکرټري حضرات په زه راغواړم او هغه به زه هغو مشاورت باندې به زه کار کوم او چې انشاءالله پای کې څه فیصله وشوه د هغې نه پس به آل پارټیز کانفرنس یا کل جماعتي کانفرنس په زه په چکدره یا پیشنګهټ کې بیا مشترک که د تاجرانو د سیاسي کسانو ګوندونو اپوزیشن کم کسان چې دي زموږ به پای کې مشترکه اجلاس کېږي پای کې باقاعده د ملګیر احتجاج ورځ ټاکو او د تحریک اعلان به کوو دا بل خو موږ صرف بنیاد ښودی دی او زه دا وایم چې انشاءالله تعالی دا داسې تحریک دی چې د دې تحریک سره د نوجوانانو مفادات هم وابسته دي د زنانو هم وابسته دي د مشرانو هم دي د بزرګانو هم دي د قایدین هم دي د حمایدین هم دي او زه دا ډېر انوکه احتجاج به زه کوي چې سرکاري خلک کم چې پروفیسران دي ډاکټران دي دا خلکو هم په تنخواګانو کې انکم ټیکس کټېږي د دې باوجود دا حکومت د خپل قانون په خپله نفي کوي نو دا تحریک به دونه مؤثر وي دونه مضبوط به دونه تیز به چې تاسو د هغې تصور هم نشئ کولی دا به برپور مونږ کوشش کوو چې دا پر امن وي مونږ نه غواړو چې سرکاري املاک خراب شي پبلک خراب شي په دې کې خو زه تا نه دا تپوس کوم چې یو سړي په خپله لاسه زه په چاړه حلال کړی یم دی خو ما بیا نشي ګڼلی دا زخم دا ظلم دا د هغه وخت ایم پی ایزو زموږ سره کړلی چې دوی ته مونږ باقاعده ووایو چې د ارټیکل خلاف دستخط مه کوئ د ارټیکل په حق کې دستخط وکړئ چې ارټیکل به یې خو ترمیم وکړئ او دوی لاړو دستخطونه وکړو دا هغه وخت ممبران دا به وایټ پیپر مونږ جاري کوو انشاءالله تعالی چې په دې کې کم کسان په دغه اسمبلو کې ناستو دستخطونه پکې کړي دي یا به مونږ دې قوم ته مخامخ کوو زه دا خبره کوم چې دا قومي مجرمان دي دا ایم پی ایز مینیز دا سنیټران دغه وخت د قوم سره بغیر سلام مشورې نه مذاکراتو نه دو تل یو ارټیکل ختم کړل اوس راځم دې خبر لستا یو سوال وکړو زمانه چې تا حکومتي کسان خبر کړي دي که نه خبر کړي داسې حالات زینم محسوسوم چې دا حکومتي کسان به راځي د دې قوم په خپو کې به کیني چې د خدای په خاطر د خپل احتجاج ختم کې ارټیکل دلم بال کو خو تاسو د دې جلسونه جلوسونه او شټر ډاون نه د ترانسپورټ د برداشت نه روډونو بندول نه قدر شي
زه په دې بنیاد دا خبره کومه بدقسمتي دا ده چې الیکشن ته څوک ودرېږي بیا د قوم ډېر همدردي خیرخواه غمجنې فکرمنې خو چې دغه څلورګوټې اسمبلۍ ته وننوځي بیا قوم هېري حکومت یادي او یو بل متل زه د خپل قوم په مخ کې کومه پخوا داسې کار و چې د کپړې په دوکانونو کې به اوس ورته ټیلر ماسټر یې پخوا به درزیان ناسو ستا به یاد یا به نه هلته دې به یې ټوکې واغېندل دلته به یې درزي له ورکړو ده به له جامې جوړې کړه دا ټیلر ماسټرانو دوکانونه نه و پخوا خو په هر کپړه پروش په دوکان کې به چې ټوکې به چا خرڅول هلته به درزي ناسو یو دوکاندار و زموږ مشهور د مینګورې نوم یې نالم اوس په پات شوی دی خو هغه نه چې چا ټوکې اغس نو هغه به ګاک ته دا خبره دا ویسه که کور مې ورندار خوښ نه کو نو سهار یې واپس راوړه که څه کته بره پکې و دا د هغه یو انداز ګفتګو او دا به هر ګاک ته وې یو سړي ته کپړه اغستی دی کور والا چې کپړې وړله نو هغه کور والا به یا رنګ نه یې خوښ شي یا به هغه سوټ نه یې خوښ شي نو هغو د واپس ورکړله چې دا بدل که موږ له پکې پلان کې ټوکې راوړه هغه چونکې تن نصیري شو دی چې واپس راوړی دی او دوکاندار ته وایي چې حاجي صاحب دا کپړه ماله بدله که زما کور والا خوښه نه کړه او ورته یې کار دی چې کپړه زه که یو پیره د تن نصیري کړم بیا زه نه پټ کړي دا زموږ نه بیا نه خرڅېږي خو ډېر غوی مرغ شوی دی نو هغه هانډ ځوک چې جوړ شوی نه ټیلر ماسټر ته وایي درځي ماما وایي ته مسلمان یې ووایه صفا خبره وکړه ده ما ته داسې نه وویلي چې که کور خور خوښه نه کړه نو واپس به یې راوړې نو درځي ماما ورته په جواب کې څه وایي وایي وروره اول دې تختې له او د مشین له ځای وګوره بیا به زه حقه خبره وکړم را روان مستقبل کې د ټیکټ په وجه باندې او د ذاتي مفاداتو مقاصدو په وجه باندې دا خلک د قوم خبره په هغه انداز نشي کولی یقین وکړه خدای ګواه دی څوک د قوم دپاره یې چوم نه خفه کوي منسټر چیف منسټر خو ډېره غټه خبره ده دا ټول عمر دا 74 سال د قوم سره دا دورنګۍ وشوې چې دا خلک د قوم په مخ کې یو خبره کوي د افسر په مخ کې بله خبره کوي قوم ته یو شان دیږي دلته د قوم په مخ کې ودرېږي منظري د لکونی چې هلته بیا چې افسر کمرې ته وننوځي ګیدړ هم نشي نوی قوم دونه پریشانه دی چې قوم ناوسان خطا شوي ته وګوره د بجلۍ بل چې تا له راشي ستا دماغ ورته ګنټه کار پرېږدي که نه پرېږدي چې 2000 روپۍ ستا د کور بل دی او 2500 روپۍ پسې انکم ټیکس دی بیا پسې فیول ایډجسټمنټ دی بیا پسې دا ټیکس دی پلانا ډینګا ټیکس او په آخر کې وایي چې رعایت دی رعایت یې پسې کوم جمع کړی یاره دونه څوک د تپوس یو منتخب ممبر زمان نشته چې لاړ چې په دې اسمبلۍ کې ودرېږي چې الله تباه برباد کړه دا خو د 2023 پورې دا ټیکس معاف دی دا په بجلۍ کې په ټلیفون کې په ګیس کې دا بل نه ولې راځي دا قوم به امر مجبوري راوځي او دا به داسې راوځي زه یقین وکړه دا خبره قبل از وخته خو زه دا خبره کوم چې انشاءالله تعالی چې د دې حکمرانانو نه به تحریک طالبان ومیریږي خو زه افسوس په دې خبره کوم زمونږ قوم صرف جاړي جړاګانې کوي نو په جړاګانو خو نه د انصاف باران وریږي نه د امن هواګانې رالوځي نه د حقوقو نالۍ بهیږي دا جړاګانې بس کې دا خو په 74 سال کې پاکستان وکړی د 69 نه پس موږ کوو نن قوم بیدار شوی دی قوم په دې خبره پوهېدلی دی چې دا ظلم د کسټم ایکټ انکم ټیکس دا ظلم موږ سره چا کړلی د هغه وخت د پی ټي آی صوبایي اسمبلی کړلی او د هغې نه پس بیا د قومي اسمبلی ممبرانو د سینټ ممبرانو کړلی او د دې ظلم د حساب ورځ روانه ده انشاءالله چې تاریخ مخ په وړاندې لاړ شي او تاریخ تیزی وکړي بربادي تباهي وشي د دوی زندگی به موږ تنګه کړو دا قوم د سوات خلک چې کوم دی دا پسمانده دی صحت په لحاظ سره تعلیم په لحاظ سره صنعت په لحاظ سره زراعت په لحاظ سره خو دا فکري پسمانده نه دی سوچ په لحاظ سره موږ پوهېږو چې دا بد زموږ سره چا کړي دي د چا په حکومت کې شوی په دې کې کم ممبرشپ شامل دی